وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ودې حدیث کې پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي چې كل أمتي يدخلون الجنة زما ټول امت به چې کوم دی هغه جنت ته داخليږي الا من أبى مگر نه هغه څوک چې هغه انکاري دی انکار کوي. اصحابو عرض کو نبی اسلام مبارک ته یا رسول الله داسې څوک دی چې هغه انکار کوي او د سنه انکار کوي. پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایل من اطاعني دخل الجنه څوک چې زما تابعداري کوي هغه به جنت ته داخليږي یعنی زما سنتو مطابق زندگی تیری په هغه باندې عمل کوي په هغه روان دي به جنت ته داخليږي. ومن عصاني فقد ابى څوک چې زما نافرمانی کوي یعنی مطلب زما په سنتو عمل نه کوي په هغه خپل زندگی نه تیری نو دی انکاری دی او څوک چې زما د سنتو نه انکار کوي دی به جهنم ته داخليږي.